انعقاد شوی دی هغه د قرآن مجید مناسبات سره دی چې قرآن مجید کوم جدید فهم دی سمج دی کوم جدید زمانه باندې د قرآن فهمی و دو حدیث کې راغلی دی چې امام معصوم یایي چې قرآن هر زمانې دپاره جدید دی قرآن زړیږي نه مولا امیر المؤمنین یایي زمانه چې تیریږي خلکو ته به خپله پاته لګیږي دا قرآن داسې کتاب دی چې دا زمانه یو راغلي نه دی د آینده زمانې تیرول راتلل ی خلکو سوچ فکر به د خبرې مجبوریږي چې قرآن د زمانې تفسیر کوي کسی تفسیر د تاویل او قرآن باندې علماو یا بی انتها ډیر زیات هر یو پهلو سره علماو ډیر کار کړی دی تفسیر کې وکسا تفسیر اعتبار سره ټول تفسیر یو خیل ته نه دي تقریبا نن زمانې پورې قرآن باندې 3000 نه زیات تفسیرونه لیکلی شوي دي بقول تفسیر نمونه آیت الله ناصر مکارم شیرازی کس هغه کله لیکلی 1988 کې لیکلی شوی دی نو اوس زمانه نور هغه شوي دی قرآن باندې به څومره تفسیرونه لیکلی شوي خو هر یو کس هر یو مفسر قرآن باندې خپل پوهې په مطابق خپل زړه ارزو په مطابق باندې قرآن تفسیر کړی دی ځینې تفسیرونه داسې دي چې هغه ترتیبي دي چې اول سوره حمد تفسیر کړی دی بیا سوره بقره آیات به آیات داسې تفسیر لیکلی شوي دي ځینې تفسیرونه داسې دي چې هغه موضوعي لیکلی شوي دي تفصیل نه دی لیکلی شوي قرآن هغه آیتونه چې یوه شي سره نسبت لري هغه یې جمع کړي دي هغه باندې بیا تفسیر کړی دی هغه تفسیر موضوعي هغه سره یې قرآن باندې بحث کړی دی نو قرآن مجید دپاره چونکې دا هغه کلام د ربي کریم دی هر یو انسان سوای معصوم نه قرآن کولی باندې بحث کولی نه مخکې پکار دی دغې خبرې اعتراف وکړي چې دې الفاظو کوم حق دی هغه حق ادایګي هغه نه زه عاجز یم قرآن باندې معصوم نه علاوه چوک تفسیر کولی شي قرآن الفاظ څه کوم دي علماء تشریح فرما دي د قرآن لپاره څومره علومو ضرورت دی علومو کې افتراق شته دی ځینې داسې علوم دي چې اصلا ای قرآن موضوع سره وسه تعلق نشته دی علم صرف دی هغه موږ چی پرایو دی پرایو چې د قرآن الفاظو ادایګي صحیح وکړو دا فعل دی دا فعل ماضی دی فعل مستقبل دی دا اسم فاعل صیغه دی اسم مفعول صیغه دی یعنی اعراب څه کوم دي زبر زیر پیر څه کوم دي دغه څه کوم علم د علم نحو کسی هغه یو بیل یو علم دی هغه یا قرآن ته ضروری دی او که مو هغو علومونه اشنا نه یو مو اصلا پر قرآن باندې اعراب لګېدلی شوي دي شته دي قرآن کې که یو زبر زیر د غلط به ډېر فرق کوي که من جمله مثلا ما یخشى الله من عباده العلماء دلته مفعول مخکې راغلی فعیل وروسته لاړ دی که الله ووایو دغې آیې ترجمه دی څه علیمان د خدای نه ډریږي که زه اوس همدا اعراب غلط کوم الله ته پیش ولګوم علماو ته زبر ولګوم فعیل نه مفعول نه فعیل جوړ کوم معنا بیا څه ته کېږي یعنی خدای د علیمانو نه ډریږي ډېر فرق یې وکړو دا یې الفاظو علم صرف ضرورت دی ورته علم نحو ضرورت دی هغه نه وروسته د قرآن الفاظ څه کوم دي علم بدی دی علم بیان دی د چی پاره علم معنی چی پاره دی دا مدرسو کې علما چی شي د فاره یایي هغه الفاظ ځنه الفاظ وخشي وي ځنه الفاظ د قرآن کې څوره الفاظ دي فصاحت او بلاغت مو تاسو ډیر وایو دا فصاحت او بلاغت کوم ادایګي کوي الفاظ فصاحت او بلاغت څخه خبرې وکړي دا علم معنی اصطلاحات دي یا دوه تعلق قرآن سره ده
اردو تعلق د معصوم کلام سره ده، حدیث سره ده، چون کې د فصاحت تعلق الفاظ سره ده. یعنی الفاظ ډیر فصیح وي، الفاظ سرکش نه وي، مینې محبت نه ډاک الفاظ وي، لکه قرآن الفاظ دا د انسان مکمل وجود باندې یو اثر چوي. و اندسې بلاغات ده، ای بلاغات تعلق معنی سره ده غالبا واسه، یعنی الفاظ یا فصیح وي و هغوی الفاظو څه کومه معناوي هغه یا بلیغه وي. خو قرآن مجید، حدیث معصوم، حدیث قدسی، دا درې شیونه دي. کسی حدیث پیغمبر خبری دی، دا قرآن متچا خیلی خو خپل نه نازل شوی، خدای پیغمبر دی، خدای کلام دی، خود قرآن ثبوت یا حدیث نشوه، قرآن یا حدیثی ده، پیغمبر بی لکن دا کلام الهی ده، دا خدای خبری دی. الان که پیغمبر کومه و خبر کوي مبار برلمان و روس روی نظم که و ما ینطق عن الهوا این هو الا ما هی یوحا مصداق نبی. کومه خبر کوي آیا دا خبره خدای نه حسین مینی و انا من حسین؟ دا خبره خدای نه من كنت مولا فهذا علی المولا. خدا قرآن کی نه شامل ویلی، حدیث کی، قرآن کی، حدیث قدسی کی علما و مختلف پرکونه خیلی دی، خصوصا علماء علم کلام هغوی پرک کې داخله ده. سو قرآن، حدیث، عام حدیث کې ویلی سه قرآن ایوان ما حدیث یاده، احسن الحدیث ده قرآن یا حدیث عربی کې خبری ده، قرآن یا یو حدیث ده. خپل قرآن کی سوره زمر کی احسن الحدیث قرآن ته استعمال شوه ده، سه بهترین، ټولونه بهترین. احسن اپلو تفسیر څخه ده، ټولونه خوندوا، ټولونه خپل کلام، ټولو کې خپل خبرې څه کوم دي، هغه قرآن خبرې. احسن الحدیث ته کې قرآن ته استعمال شوه ده. و حدیث قدسی دی هغه عربی کریم کلام ده، خدای خبر خو پارکو کې داخله شوه ده. څه قرآن او حدیث کې فرق داده، څه د قرآن کې کوم الفاظ دي، د الفاظ یا خدای طرف نه دي، د معصوم الفاظ نه دي. او حدیث کې الفاظ معصوم دي، معنای څه کومه ده، هغه معنای الهی ده. دا فرق خیلی شوی ده. الان ما سنټ په احسن العقاید کې بهترین یو باس پکړی دی او باندې نبی حدیث قدسی کې غیر عربی کریم الفاظ دي، خو فرق کې شته ده. قرآن الفاظ هغه دي څه الفاظ یا خدای وي، فصیح وي، بلاغات کې معنی کې حد اعجاز ته رسیدلی وي، معجزې ته رسیدلی وي. داسې کلام څوک کوای نشي. قرآن چیلنج کړی دی، قرآن ویلی دي ځکه دا بشر کلام ده. تاسې قرآن پیشان کې کتاب راوړئ، نشي راوړی، عرب ته نه عاجز دي. ویله قرآن خود غټه خبره خدای څه صرف یوه سوره راوړي، سورې نه عاجز دي. بیا خدایي ځکه تاسو کې طاقت وي قرآن پیشان کې آیات جوړ کړئ، ځکه کله نشي جوړوای. هغه ډیر فصاحت او بلاغت والا شعرا و. قرآن مجید دیوه دست مجازه ده. البیان که آقای خویی بزرگوار تفسیر ده، اردو که ترجمه شوه ده، آقای خویی بزرگوار قرآن عباس کله شروع کرده خبر نه شروع کرده، کسی دا ډیر درنده جمله ده. څه قرآن تعلق نه زمان سره ده نه مکان سره ده. ایوی خصوصی زمانی ده فاره نه و ایوی خصوصی ځای ده فاره نه. تین مزوی که بس کیده ایمال ته محدود شي نه، مکان نه، زمان نه، مکانیاتونه، زمانیاتونه قرآن مپاوک ده، بلند ده. آقای خویی بزرگوار کسی ایما از این فقیه و علم رجال که چطور کار کرده، مجمع رجال آقای خویی بزرگوار ده. نه آقای خویی بزرگوار البیان کی لیکید، قرآن په متعلق باندې لیکي څه ادم نواخله ایمو پیغمبر پوری څوره انبیا تیر شوي دي، مختلفی معجزې خدای ور کړی دي. کومه معجزه خدای ور کړی دي هغه خصوصي زمان سره مختص و، خصوصي مکان سره مختص و، زمانه تیر شوله، هغه ځای ختم شول، هغه معجزې اثار ختم شول. د حضرت مصطفی معجزه و اثار مخبر زمانی که اوج داده اثار ختم شد. عیسی علیه السلام مردگان زگاریوی زمانی سره مختص و ختم شد. خویی قرآن په بری کیایی څوره انبیا دي یا ایمو پیغمبر څوره معجزې خیلی دي،
خپل ناقص مطالعه په مطابق باندې څه تقریبا 3000 معجزات مسلمانانو کتابو کې لیکل شوي دي. دا مصطفی وخیل 3000 معجزې او پیغمبر وخیل. دا 3000 معجزې هغه یې خو یې چې پیغمبر ټولې معجزې پیغمبر رسول الله څومره معجزې کړي دي، مخکې انبیاو څومره معجزې دي. دا ټولو معجزو کې د انبیاو د یمو پیغمبر عظیم ترینه معجزه هغه نه پورته معجزه څه نشته، هغه قرآن دی. قرآن ټول چونه نه راغلی. حروف مقطعات وکسا الف لام میم الف لام را ډېر اسرار پکې شته دي، علماو بحث په کړی دی. حقیقي علم پاته خدای ته دی، خو مفسرینو ځنو بحث په کړی دی. حروف مقطعات یا فاتحه الصور چې کوم دي څه قرآن مجید 29 سورې دغو حروف نه شروع شوي دي. عربی کې الفاظ یا حروف چې کوم دي الف با تا 29 دي. دي که یو راز شته دی 29 د قرآن مجید سورو آغاز ابتدا هغه دغو الفاظو نه شوي دي. مختلفو جهو دي هیل شي، خو یوه وجه څه ښه بزرگ مفسرینو لیکلي دي هغه دا دی قرآن په باره کې څه قرآن مجید هر زمانې دپاره جدید دی. هغه یې دغه الفاظ کوم دي خدای ویل استعمال کړي دي. الف لام میم یی دوی دی پر استعمال کړی دی، مجازي نه ډک الفاظ دي. یی دی پر استعمال کړی دي چې دغه الفاظ د قرآن کې استعمال شوي دي و عربو انده الفاظ د تاسې استعمالوي، انده حروف د تاسې استعمالوي. دا قرآن یا داسې نوي حرفونه جوړ نه دی شوی او که تاسې کې تکات وي دغه شی دغو حروف نه دا شی کلام جوړ. صرف درې قرآن مجید کې ټول کې مختصره سورت کومه سوره ده؟ سوره کوثر ده. مختصره سورت و تاریخ مو وکسو هغه معلقات سبعه چې هغه کعبې باندې کړي کړي وو د فصاحت او بلاغات مقابله و عربو کې. که دا معصوم حدیث شته دی هغه یې خوی البیان کې لیکلی دی چې څنګه زمانه و مغاش ایماغي زمانی حجت ته خدای مغاش معجزه ویل. اتی موسی علیه السلام زمانی کې جادو ډیر زور وو. ای جادو تور د پاره داسې معجزه ویل که څه جادو یې پیل کو جادو باندې هغه معجزه چې شوله پاسه شوه. عیسی زمانی کې علیه السلام ای طب ډیر زور وو. دا د مولای امام معصوم کول دی. ای طب ډیر زور دی، خو عیسی علیه السلام ته خدای کومې معجزې ویل چې مردگان یې پاڅول څه هغه طب یعنی ماپاک معجزه. و ایمو پیغمبر څه کله راغلو نیمو پیغمبر ته خدای قرآن ورکو چې دغې زمانې کې د فصاحت او د بلاغت ډېره چرچا. معلقات سبعه هغه اوه معلقات پوړي کړي وه کعبې باندې کوم شعرا و عربو چې هغه منلي شوي وه ټولې مکې قسمونه پورته خبرې څوک کولی شي عربۍ کې دغه باندې ناز یې کولو. یکی وړه سوره صرف درې آیته بله سوره کوثر پیغمبر ته خدای ویله څه قرآن یې تاریخي مشهور او معروفه واقعه تاسو ټولو اورېدلي چې درې آیتونه کله کوړي شوه سبې وخت څه کله یو شاعر راغو څه کله یې پاړاو کو بې ساخته یې دغه خبره خولې نه ووتله ما کلام هذا البشر دا د یوه بشر کلام نه دی. دا شی کلام چوک نشي کولی. دا شی فصیحه الفاظ فصاحت نه ډک معنی بلاغات کې حد اعجاز ته رسېدلي داسې بل کلام نشي کېدلی. هغه صرف قرآن دی. نو قرآن مجید د خدای یوه زنده معجزه دی. کسی معجزه تعریف یا متوسط عارف شده معجزه نه ای هر یو کار معجزه نه معجزه که از کرامات دی معجزه صرف معصوم نه بغیر هیچ جگه معجزه نشی کرد. هیچ توجه مجمع توکو څه معجزه چه معجزه تعریف څه علم کلام کوم وکسو د کلام ټولو کتابو کې وکسو ای معجزه تعریف څه شوی یو خود سه خلکو په یو لپاره تعریف شي چې هغه کور څنګه انسان عاجز وي هغه نشي کوي انسان کوي نشي ته معجزه دا قرآن ته معجزه نه ویلي یا پیغمبرانو ته معجزه خیالي معجزه او کرامات کې فرق سره بنده علامه
جواد عملی بزرگوار تفسیر تسنیمی و درس بودل و غنده فرق کی خیلی و معجزه و کرامات کی فرق انده خیلی و څه معجزه سیوای معصوم نه بل چوک نشي کوي معجزه ویلې څه ته شي هغه څه معجزه دي ته ویلې شي څه یو داسې کار د خدای حجت وکي څه هغه بل چوک نشي کوي دا خو درست دی یعنی هغه کار څه هغه مفوق الفطرات وي فطرت نه باندې وي انسان ته نه عجیز وي خو ورسره خپل الهی منصب دعوی کړی وي مثلا پیغمبر معجزه وکړه یوه معجزه کوي زه خدای پیغمبر یم دا دعوی اوسه لري څه کله دا دعوی اوسه لري چې یو خدای تعالی پر نبی یم څه که تاسې دا کار کوئ شروع شوی کوئ څه کله چیلنج وي تحدي وي څه بل څوک یې نشي کوی خپل نبوت منصب یا امامت منصب ورسره وي هغه ته معجزه وي ځکه بیا دعوا نه وي چیلنج نه وي یو داسې عادات یې وکړو داسې کار یې وکړو چې هغه مفوق الفطرات وي خارق العادات وي هغه بیا کرامت دی د نبوت یا د رسالت یا د ولایت یعنی د خدای کوم منصب دې ته ورکړی دی هغه منصب دعوا وکړي نه وي یعنی خلک یې چیلنج نه وي کړي هغه ته معجزه نه وي قرآن ته معجزه ځکه یایي چې خدای دا غوټه معجزه ته پیغمبر ته ورکړه قرآن خلک انسانیت یې چیلنج کړی چې راشي او انسانو دا شی کلام تاسې راوړو خدای کلام دی د قرآن عظمت دی د قرآن مقام دی قرآن باندې بې انتها زیات حد نه پورته علماء کار کړی دی خپل وخت په مطابق باندې قرآنی علوم باندې علوم القرآن باندې علماء ډیر څه بیان کړي دي خو قرآن مجید صرف یوې زمانې سره نه دی قرآن د خدای عین زندگی دی لکه څنګه ایمو پیغمبر خاتم النبیین دی اندسی قرآن خاتم الکتب دی بس کله قرآن رو ټول کتابونه منسوخ شول قرآن حجت پاتې شو نن یا حجت حدیث کلمه تاسو بور اینی تاریکم بیکم الثقلین کتاب الله و ایترتی دوا شونه د پروګرام درنده شونه دلته باش ته رب دې سکلین دې کا سکلین دې کزبار ور کی وا معنا کوي زیر ور کی بل معنا کوي ابترا کې خیال شي علماء په کهو علامه جعفر سبحانی آیت الله مجتهد هغه ډیر بهترین بحث پکړی دی یو سکلین دی